پاکستان دې د پاتې شو چې اوس په بنگلاديش ګډي نو زمونږ چانس به جوړیږي. اوس خبره یې موږ د بنگلاديش ګډې ته کېناستو نو هغوی هم زموږ نه زیاته سوټه وکړه. د پاکستان په پیچونې یې نیوزیلینډ له 238 ټارګېټ ورکړه چې دا د هغوی د 30 اورونو کار دی. نو اوس موږ لاړو هغه مشران وایي 80 ګډې ته کېناستو نو موږ د بنگلاديش ګډې ته راسي یو چې دا به ګډي نو مخکې چانس به جوړېږي. خزاړو بنگلاديش یې هم ګډي نو بیا به سي نو بیا به د انډیا ګډې ته کېنو چې انډیا د نیوزیلینډ نه وګټي نو بیا به زموږ چانس جوړېږي. نو دا د هندوان چې کوم دونه ښه سړي ځان ښکاري چې به نیوزیلینډ نه وګټي په ایمان چې د هغوی په مجازو زمونږ ښه کېږي که نه مجاز نه تونېږي غلط دی. همیشه لپاره په خپل چې کوم دی په خپل دم باندې مخکې تګ پکار دی. د خلکو تمو ته ناسته نه پکار چې خلکو تمو ته کېنو یا به او بیا د بنګلاديش تمې ته چې هغه زمونږ نه هم زیات تباه دی. څه صورت حال دی څه به وشي مخکې به څه کېږي.